بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو قدرمنو محترم اوریدونکو، زه ستاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد پروګرام محفل ذکر سره یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. قدرمنو په دغه امید چې ان شاء الله العزیز روغ جوړ به، خوشاله به، الله متل خوشاله، کامیاب او کامران لره. قدرمنو، د والدینو د حقوق متعلق می تاسو سره په تیرو څو پروګرامونو کې خبرې اترې کړي. دغه مې امید دی چې پر روانو ډېرو پروګرامونو کې تاسو سره په دغې باندې خبرې اترې وکړم، ځکه چې د والدینو حقوق د نورو انسانانو د حقوقو په مقابله کې ډېر زیات د اهمیت وړ دي او ډېر اهم دي، او پکار ده چې د هغې ډېر زیات خیال وساتلی شي. ولې انسان سره که په دنیا کې وګوري د ټول نه زیاتې ښېګړې او زیات مشکلات که تیر کړي نو هغه والدینو تیر کړي. پکار ده چې انسان د دغه خپلو والدینو د خدمت د هغې د حقوقو ډېر خیال وساتي او د هغې سره ښه سلوک وکړي. په تیرو پروګرامونو کې مې تاسو سره د دغه حقوقو په مختلفو اړخونو باندې خبرې اترې کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مې هم راوړي دي او تاسو ته مې مخې تږدلي. د دغې نه علاوه د قرآن مجید آیاتونه هم ما تاسو تږدلي دي چې په هغې کې د والدینو د حقوقو په اړه خبرې اترې شوي. محترمو، دغه څومره خبرې چې ما وکړې، زما د دغه ټولو خبرو غرض دا دی چې مونږ د خپل والدینو قدر وکړو. خپل والدین که هغه ژوندي دي نو په دې شکر وباسو، د هغې د دغه ژوند باقي خدمت وکړو، او هغه چې چا وفات شوي دي هغې ته دعاګانې وکړو، د هغې د ملګرو رشته دارانو سره مونږ هم د هغې په شان رابطې او تعلق وساتو. د قرآن او احادیثو مبارکونه خو داسې ډېرې خبرې مخې ته راغلې وه، ما تاسو ته ذکر کړې. خو که یو انسان په خپل عقل باندې هم سوچ وکړي نو د انسان اخلاقي دا فریضه ګرځي چې هغه د خپل والدینو سره ښه سلوک وکړي. په دغه مشرانو کې زموږ یو ډېر لوی سړی حضرت فقیه ابواللیث سمرقندي صاحب رحمت الله علیه، هغه هم دغه خبره فرمایلې ده. که چېرته الله پاک په خپل کتاب قرآن مجید کې د مور او پلار حقوق نه وي ذکر کړي او نه د دې سره د احسان حکم را لېږلی، نو بیا هم د عقل په ذریعه د والدینو د عزت او د عظمت وجوب معلومېده. ځکه یو سړي کې که لږ عقل یې هغه سوچ وکړي چې د والدینو زموږ دپاره څومره ځانونه ستړي کړي دي، څومره زموږ سره قربانۍ کړي دي، څومره زموږ دپاره تکلیفونه برداشت کړي دي، خو د دغې باوجود هم رب العالمین په قرآن مجید کې ځای په ځای د دغه خبرې تاکید وکړو چې تاسو د دغه خپلو والدینو د حقوقو خیال وساتئ، دغه خپل والدین خوشحاله کې. داسې یو وخت مه راولئ چې دا والدین د ستاسو نه خفه شي. محترمو، د والدینو په خپل بچو باندې ګڼ شمېر احسانات دي. مونږ که یو راواخلو د هغې د شکریې کوشش وکړو نو هېڅکله ګورئ مونږ د دغه خپلو والدینو هغه حق نشو ادا کولی. مونږ ډېر هم کوشش وکړو د خپلو والدینو حق نشو پوره کولی، ځکه هغې مونږ سره ډېر زیات ځان ستړی کړی دی او په داسې طریقه باندې ستړی کړی چې په هغه طریقو که مونږ ځان هم ستړي کړو نو مونږ هغه طریقې اختیارولی نشو. همدغه وجه ده چې شریعت دې له ډېر لوی مقام ورکړی. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یو ځل یو سړی ولیده چې هغه خپله مور په اوږه باندې کېنولې وه، د خانه کعبې طواف یې کو. کله چې دغه سړي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ولیده چې هلکه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دې نو ورغی او تپوس یې ترې وکړه چې ای عبدالله، ای ابن عمره، ته وګوره چې دا مور ما په اوږه باندې کېنولې ده او دلته د طواف په وخت کې هم دا زه په خپله اوږه باندې ګرځوم، ځکه دا ډېره زیاته کمزورې ده او ګرځېدی نشي. کوشش کوم چې دې نور هم زیات خدمت وکړم. اوس په دې وخت کې چې دې باندې زه طواف هم په اوږه باندې کوم، نو آیا ما د دې حق ادا که چې دا طواف نشي کولی او د طواف دپاره هم دا ما په اوږه کړې ده، زه یې په اوږه باندې ګرځوم، آیا ما د دې حق ادا که که د دې حق ما ادا نه که؟ عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته ارشاد وفرمایل، کله چې انسان پیدا کیږي او زنانه په دغه وخت کې هغې ته څومره تکلیف وي، څومره دردونه وي، نو په هغه دردونو کې د یو درد هم تا حق ادا نه که، پاتې خو لا نور. البته یو خبره دا ده چې ته د خپلو والدینو خدمت کې او د هغې د حقوقو خیال ساتین، دا ستا دپاره غوره ده. خو که ته ډېر هم کوشش وکړې او دغه ټول ژوند هم
د هغې خدمت وکړې نو د یو وخت د تکلیف هغه حق به تا ادا نه کړی شي، هغه بدل به تا ادا نه کړی شي. محترمو، مونږ که ډېر هم کوشش وکړو د خپلو والدینو د حقوقو د پوره کولو، نو زما نه دی خیال چې مونږ به د هغې څه حصه هم برابر کړو. هسې د والدینو ډېر زیات حقوق دي، خو زه کوشش کوم چې دغه نننی پروګرام په وساطت تاسو ته مختصر یو څو حقوق ذکر کړم چې مونږ د هغې پوره په پوره خیال وساتي. نو امید دی چې څه ناڅه حق به مونږ د خپلو والدینو ادا کړو. قدرمنو، په دغه پروګرام کې تاسو ته د مور پلار د حقوق هغه کم غټ حقوق چې دي د هغې خلاصه تاسو ته زه بیانوم. حقیقت دا دی چې د مور پلار دومره حقوق دي که یو انسان ټول عمر هم د والدینو په خدمت کې تیره کړي، نو هغه به د هغه خپلو والدینو حقوق ادا نه کړي شي. البته د خپلو والدینو په هر حالت کې خیال ساتل پکار دي. د والدینو حقوق زه تاسو ته نن پروګرام کې په 2 طریقو باندې ذکر کوم. یو هغه کارونه دي چې هغه والدینو سره کول پکار دي، یو هغه کارونه یې کومونه چې د والدینو په حق کې ځان ساتل پکار دي. دغه دواړه درته نن په دغه پروګرام کې په ګوته کوم، په دغه نیت چې مونږ او تاسو په شریکه د کومو کولو حکم دی چې هغه وکړو چې د کوم نه منع کړی شوي نو چې مونږ د هغې نه ځان وساتو. لومبۍ خبره دا ده چې والدین دي نو د هغې په جایز کارونو کې خبره منل پکار دي. ستا والد تا ته څه خبرې حکم وکړي نو بلکل یې ومانه، چې کوم کار درته وایي او هغه جایز وي نو بلکل وکړه. بچی مانځله لاړ شه، بچی دا پلانې کار وکړه، دا پلانې کار مه کوه، نو بلکل د خپل والد محترم خبره هغه درنه غشتل پکار دي. د خپلې والدې محترمې هغه خبره هغه درنه غشتل پکار دي، او دغه خپلو والدینو دغه جایز خبره چې کومه ده نو دا منل پکار دي. هر هغه کار چې هغه جایز دی او دی تا ته حکم وکړي نو تا باندې د هغې منل دا ډېر زیات ضروري دي. دا لومبې د مور پلار حق دی چې په جایز کارونو کې د مور پلار اطاعت کول دا ډېر زیات ضروری دي. دویم، دغه مور پلار چې د دې په غېږ کې ته اوچت شوې او ته راغټ شوې، رب العالمین ستا د پرورش دپاره د دغه خلکو هغه انتخاب کړی دی او دا پکې منځ کې اسباب دي چې د دې په ترو الله پاک ته لوی کړی، ستا پرورش کړی دی، نو دې تا له ډېر عرصه کړي دي. نو که تا نه یو جایز څیز غواړي نو هغه جایز څیز ورله راوړه. تا نه څه وغواړي چې بچې دا څیز راله راکړه یا راله راوړه نو د هغې نه انکار مه کوه. اگر که یو څیز تا ته ډېر زیات خوښ دی خو چې مور پلار درنه یو څیز وغواړي او هغه جایزه غوښتنې نو بلکل هغه وله ته راوړه. د خوراک څښاک دي، د استعمالولو دي، د لباس دي، او تا ته ووایي چې بچې دا راله راوړه نو ته کوشش کوه چې د مور پلار دا خبره هم منې چې هغه څه غواړي چې هغه وله ته راوړي. درېیمه خبره چې کوم درېیم حق دی نو هغه دا دی چې ته د خپل مور پلار په هر وخت کې د راضي کولو کوشش کوه. ستا مور پلار چې په څه څیز باندې خوشحالیږي نو ته وله هغه کوه، چې په کوم څیز باندې خفه کېږي د هغې نه ځان ساته. څلورم حق یې په تا باندې بلکې درېیم حق یې په تا باندې دا دی چې ته به دې راضي ساتې او ته به دې خوشحاله ساتې. که چېرته دې تا نه خفه نو بیا به دا ډېر د لوی نقصان سبب وګرځي او رب العالمین به ستا نه ناراضه شي. د دنیا او د آخرت ژوند چې دی هغه به دی د تکلیفونو او خفګانونو سره مخ شي. څلورم حق چې کوم د مور او پلار دی نو هغه دا دی چې د هغې څه ضرورت وي نو د خپل وس مناسب د هغې ضرورت پوره کول پکار دي. مثلا ستا مور پلار دی، د مور پلار د خوراک حق په تا باندې دی، ته به د خپل وس مناسب هغې له خوراک څښاک ورکې. دا ړومبی حق دی. مونږ خلکه په وړه وړه خبره د والدینو سره جنګ جګړې کوو، بیا په خپل ځان او په خپلو بچو باندې خو مونږ د خوراک د څیزونو په اعتبار سره ښه خرچې کوو، خو د خپلو والدینو په دغه څیز کې مونږ خیال نه ساتو. د مور پلار په بچو باندې دا حق دی چې خوراک و بچي مور پلار له ورکوي. مونږ وینو بعضې مشران والدین هغې په خپله لګې منډې ترړې وخي، بچی د هغې نه چې کله په بچو وخت راشي نو هغې د والدین نه بیل شي او والدین یوازې پرېږدي نو هغه والدین لګیایي او هغې ځان له ګټه وټه کوي، د هغې نه خوراک څښاک کوي. دا ښه خبره نه ده. شریعت کې هغه هلک او هغه زوی ګناهګار دی څوک چې په خپله خو ځان له ښه خوراک پیدا کوي خو د هغه مور پلار چې دي نو هغه اولګه تېروي، هغه کمزورې خوراک کوي.
د خپل ځان نه د خپلو بچو نه زیات حق د مور پلار په تا باندې دی چې ته د هغې د خوراک څښاک انتظام وکړي. دغې سره سره د مور پلار د لباس اهتمام هم د سړي په غاړه باندې په دغه طریقه باندې لازم دی، په کومه طریقه باندې چې خوراک لازم دی. د مور پلار کاغي د لباس دپاره لګیا دي ګټه وټه کوي نو دا ښه کار نه دی، بلکې تاله په کار دی چې ته د هغې د لباس انتظام وکړي، چې ځان له د کپړو اهتمام کوې نو دغه والدینو له هم د دې خبرې اهتمام وکړه. دې ځای کې دا یو خبره هم تاسو ته ښکاره کومه چې د شریعت دا فیصله ده چې ستا والدین که مسلمانان نه وي نو هم به د هغې خیال ساتي، د هغې سره به ښېګړه کې، د هغې سره به ښه سلوک کې. البته که هغې تا ته دا ووایي چې دا خپل دین پرېږده نو خپل دین به نه پرېږدي. د شریعت په کارونو کې که هغې تا د یو کار نه منع کوي نو دغه کار به یې نه مني. د دې نه علاوه ښه سلوک کولو کې مور او پلار که هغه مسلمانان دي او که هغه غیر مسلمه دي ټول یو برابر دي، د ټولو سره به یو شان سلوک کې. زمونږ اسلام ډېر ښکلی دین دی. بعضې خلکه عجیبه عجیبه خبرې کوي. اسلام چې خلکو له کوم حق ورکړی دی هغه یو باطل دین هم نه دی ورکړی. په اسلام کې د کافرانو هم حقوق شته دي. مور پلار کافر دي، شریعت وایي نه د هغې سره ښه سلوک وکړه. صرف دا یو خبره یاد لره چې هغې دې د خپل دین نه اړوي، هغې نه به نه وړئ. نور هغې چې تا ته کومه خبره کوي او هغه ټیکي هغې منه او د هغې سره ښه سلوک کوه. محترمو دغه 4 حقوق مې تاسو ته بیان کړل. 5م حق د والدینو دا دی چې د والدینو د وړاندې به د تواضع او عاجزۍ سره راځي. د هغې د وړاندې به عاجزۍ سره ناسته پاسته کې، دا به نه کې چې د هغې په مخ کې تیزې تیزې خبرې وکړي، بلکې د هغې په مخ کې به نرمې نرمې خبرې کوي، په قلار قلار به خبرې کوي. دا د هغې ادب دی، دا د هغې احترام دی. مونږ بعضې وخت کې د خپل والدینو په مخ کې ډېر په تیزه تیزه خبرې کوو، په هغې کې د خپلو والدینو ګورې بېادبي کېږي. شریعت دا هم مونږ ته حکم کوي چې د خپلو والدینو د وړاندې به تیزې خبرې هم نه کوي، د هغې د وړاندې په عاجزۍ سره کښېني. مخکې مې تاسو ته یو ډېر ښکلې خبره ذکر کړې وه چې او د یو صحابي خبره وه چې د خپلو والدینو د وړاندې به په داسې عاجزۍ و انکسارۍ سره کښېني لکه یو غلام چې د خپل ظالم آقا په مخ کې کینی د دې یارې نه چې که زه په تیزه خبره وکړم نو دی به ماله د دې سزا راکړي. نو هغه خو د یارې نه کوي، خو ته به د خپلو والدینو د قدر او د عزت په وجه باندې د هغې د وړاندې سر به دې ښکته کړي، په کوزو سترګو به خبرې کوې، هغې ته به نیغې خبرې نه کوې. دا هم د مور پلار یو اهم حق دی. په نرمه لهجه به ورسره خبرې کوې. تا ته یې خبرې وکړي نو ته به جواب په سخته کې نه ورکې، په نرمه لهجه به هغې سره خبرې اترې کې. 6م حق د والدینو دا دی چې ته به د هغې پوره خدمت کې او په هره طریقه به د هغې د خوشحاله ساتلو کوشش کې. که هغې تا نه خفه هم شي، بعضې وخت کې والدین د زیات عمر په وجه باندې د خپلو بچو نه په وړو وړو خبرو باندې خفه کېږي. ته به کوشش کوې چې داسې څه خبره مخې ته را نه شي چې په هغې باندې والدین خفه شي. هر وخت به دا کوشش کوې چې زما نه والدین خوشحالي. مونږ کله کله ملګري دا یو خبره کوي، یاره جي زه خو ډېر کوشش کوم، زه خو ورغلم او زه خو ورته په خپو هم پرېوتم او بیا هم زما خبره نه مني. ته به وله بیا هم ځې، ته به وله بیا هم ځې، ته به وله بیا هم ځې او په خپو به هم ورته پرېوځي او معافي به هم ترې غواړې او بیا دپاره به داسې کوشش کوې چې ستا د یوې خبرې په وجه ستا مور او پلار تا نه ګورې خفه نه شي. د دې مور پلار ډېر زیات حقوق دي قدرمنو د شریعت په قانون کې. زه لګیا یم تاسو ته داسې په قلار قلار د هغې نه لږ لږ ویم او د هغې تاسو ته وضاحت کوم. مقصد او غرض دا دی چې مونږ په دغه خپله معاشره کې، په دغه خپل ماحول کې مونږ او تاسو داسې یو اسلامي انقلاب راولو چې مونږ خپل والدین خوشحاله کو. او دا مې هم درته ویلي دي چې کوم خلک د خپل والدینو ډېر زیات قدر کوي نو ګورئ د هغې به بیا قدر کولی شي. او دا تجربه هم ده چې چا د خپل والدینو قدر کړی د هغې بچو بیا د هغې قدر کړی. چا چې د خپل والدینو قدر نه دی کړی دغه خپل بچي الله پاک هغې ته راپاسولی دی او بیا د دې بېعزتي کړې ده. محترمو مونږ به د خپلو والدینو ډېر زیات خیال ساتو. نو دغه مې درته عرض کو چې په هر طریقې د خپلو والدینو د خوشحاله ساتلو به مونږ کوشش کوو. بل یو حق د والدینو دا دی که چېرته الله دې نه کړي یو انسان داسې چې د هغه والدین مسلمانان نه دي نو که هغې په یو غلط کار کې اخته کېږي، یا مسلمانان دي خو بیا هم په غلط کار کې اخته کېږي، دا بچي به هغې منع کوي خو ډېر په نرمۍ سره، په داسې نرمۍ سره چې چېرته دې د هغې بېادبي ونه کړي.
کله کله داسې وشي یو سړی وي خپل پلار سره جنگ لګولي، هلکه ولې یاره جي دی دا کار کوي، نو ته ما ته ووایې چې دی داسې کوي نو زه به څه کوم ورسره، زه به یې هم داسې پرېږدم. نه، ته به یې هم داسې نه پرېږدي، هغه به ته پوهیې چې بابا دا کار مه کوه، خو په طریقه به یې پوهیې، په نرمۍ باندې به یې پوهیې، او نصیحت به هم ورته ډېر په نرمۍ باندې کې د احترام نه به کار اخلي. اوس که هغه منع شو خو ډېره ښه ده، که منع نه شو نو ته به د هغه دپاره استغفار وی، تا له هېڅ حق نشته چې تا هغه لره مجبوره کړي چې ته دا کار مه کوه. نه، بس تا دومره پورې حق دی چې ته په نرمۍ باندې منع که، او که په نرمۍ باندې منع نه شو نو بیا تا له پکار دی چې ته د هغه دپاره استغفار وی، هغه سره به سختۍ نه کړې. محترمو دا خو هغه کارونه چې کوم کارونه د خپلو والدینو سره کول پکار دي. اوس د څه نه به ځان منع کې، نو بعضې کارونه داسې چې د هغې نه ځان منع کول پکاري، منع ساتل پکاري. په هغې کې لومبې دا دی چې ته به خپلو والدینو ته هېڅ قسمه تکلیف نه ورکې، اگر که دی په تا باندې ظلم کوي. مخکې مې تاسو ته دا خبره وکړه چې بعضې خلکو یره جي د دې باوجود به هم زه هغې سره ښه سلوک کوم ځکه ما سره یې داسې کړي. نه، والدین که در سره هر څومره ظلم زیاتی وکړي نو ته به هغې ته هېڅ قسمه تکلیف نه رسې. دا لومبې هغه څیز شو د کومې نه چې ځان ساتل پکار دي. دویم دا چې د دې سره به څه بېادبي نه کې، د دې به څه ګستاخي نه کې، د دې د وړاندې به د تکبر رویه نه اختیارې. اگر که دا مشرکان ولې نه وي خو بیا به هم دې سره په بېادبۍ باندې څه معامله نه کې، څه خبرې اترې به نه کې، په ادب او په احترام به دې سره خبرې کې. د مور پلار د وړاندې تکبر کول، مور پلار کمزوري ګڼل، مور پلار سپک ګڼل، د مور پلار نه خپل ځان اوچت ګڼل، دا هغه ټول څیزونه چې شریعت مونږ او تاسو ته د دې نه د ځان ساتلو حکم فرمایي. محترمو دا دوه څیزونه شو، او دریم څیز هغه چې د هغې نه به انسان ځان ساتي هغه دا دی چې د خبرو کولو په وخت کې به د مور پلار د وړاندې د خپلې خبرې اواز ښکته ساتي. ستا مور پلار ناست دي، هغې خبرې اترې کوي نو ته په تیزه تیزه خبرې نه کوې. د دې دا یو ادب دی، د یو احترام دی چې ته به د دې د وړاندې په قلار قلار خبرې کوې. ولې که تا تیزه خبره وکړه دا ستا د والدینو بېادبي ده، تا د خپل والدینو بېادبي وکړه نو بلکل د دې نه هم ځان ساتل پکار دي. بل هغه څیز چې انسان به د هغې نه ځان ساتي هغه دا دی چې د مور پلار د وړاندې به مخکې نه ځي. ته ستا والدین دي تا سره وغي روان دي په لاره، نو ته به د هغې نه مخکې کېږې نه. زمونږ دغه پښتنه سیمه کې زنانه چې کله ځي نو هغې د نارینهو نه شاتي، نو دغه ځای کې خیر دی انسان ته اجازت دی چې زنانه به اگر که هغه موري نو زوی پسې به شاته رواني، او د نارینهو خبره چې کومه نو د پلار د وړاندې به انسان مخکې نه ځي. پلار دی روان دی نو ته ترې راروسته شه، دا بېادبي ده چې ته مخکې روان او پلار به تا پسې شاته رواني. البته یو ځای کې ضرورت دی نو هغه ضرورت په بنا باندې ته تللی شي، خو ضرورت نشته نو د خپلو والدینو د وړاندې په تیزه تلل بلکې د هغې نه مخکې تلل دا جایز نه دي. بل یو حق چې د هغې نه مونږ منع کړی شوي هغه دا دی چې د مور پلار راغوښتل به په نامه باندې نه کې، یعنی د ادب د وجې نه به د هغې نوم نه اخلي، بلکې بابا، بیبي، امی، ابا یا دغه شان ابو، دا څومره نومونه چې انسان ته خواږه لګي او ډېر د عزت نومونه دي، نو مور پلار ته به د عزت په نوم باندې آواز کې، د بېعزتۍ په نوم. او خاص کر زمونږ دغه معاشره کې چې چاته نوم اخلي نو دا سپکه خبرې، نو مور پلار ته به نوم باندې آواز نه کوي، دا د هغې حق دی چې هغې ته به په یو خوږ نوم باندې آواز کوي چې هغه بابا یا تاسو ته ما نور نومونه تفصیل سره واغشتل. بل هغه یو حق چې انسان به د هغې نه په هغې کې هم انسان منع کړی شوی دی هغه دا دی چې د مور پلار د وړاندې به داسې هېڅ خبره نه کوي، هېڅ یو کار به داسې نه کوي چې د هغې د خفګان سبب ګرځي. تا ته پته که زه د مور پلار په مخ کې دا یو پلان کې خبره وکړم زما دا مور پلار پې خفه کېږي، تا ته پته که دا پلانې کار وکړم نو زما مور پلار به مانه په دې باندې خفه شي، نو بلکل هر هغه کار چې په هغې والدین خفه کېږي نو بلکل به ته د هغې په مخ کې هغه کار هم نه کوې او هغه خبره به هم نه کوې. محترمو یو انسان داسې چې د هغه والدین وفات شوي دي نو دغه پکار دي چې د هغه د مرګ نه وروسته یو حق د هغې دا دی چې د شریعت خلاف څومره جړه فریاد دي د هغې نه به ته ځان ساتي، دا ستا د والدینو په تا باندې حق دی. بل حق دا دی چې کله وفات شو نو ته به د هغې دپاره د رحمت او د مغفرت دعاګانې غواړې. بل حق دا دی چې
د هغې په ذمه که څه قرضونه پاتې شوي نو بچو باندې لازم دي چې هغه د خپل والدینو قرض ادا کړي چې کله هغې وفات شي. بل حق یې دا دی چې د خپلو والدینو پسې خیرات، صدقات او دغه شان د هغې د مغفرت دپاره دعاګانې وستې کېږي، هغې پسې صدقه کوه، وستې کېږي هغې پسې خیرات کوه، دا د هغې په تا باندې یو حق دی. او بل د هغې د وفات نه وروسته د هغې څومره خپل خپلوان، رشته دار، ملګري، یاران، دوستان دي نو د هغې سره به ته ښه تعلق ساتې. په دغې کې به ستا د والدین د مرګ نه وروسته هم ستا والدین خوشحاله وي. محترمو، دغه څو حقوق مې تاسو ته په دغه پروګرام کې ذکر کړل. انشاءالله العزیز د نورو حقوقو په اړه او دغه شان خصوصا د دې په اړه واقعات به تاسو ته په مخکې پروګرامونو کې ویم انشاءالله العزیز. الله دې وکړي چې زمونږ والدین زمونږ نه خوشحاله شي. الله دې وکړي چې والدین په خپلو بچو باندې شفقت وکړي. د دواړو طرفو نه کوشش پکار دی چې د مور پلار او د بچو په منځ کې خوشحالي وي، اتفاق او اتحاد وي، خفګان نه وي، نو په دې باندې رب العالمین ډېر زیات خوشحالیږي. محترمو، د پروګرام وخت را سره پای ته رسي. انشاءالله العزیز بل پروګرام کې بیا تاسو سره ملاقات کیږي. تر هغه پروګرام ستاسو دعاګان محتاج محمد داود عابد تاسو نه اخلي اجازه چې هر ځای کې الله مو راته تل خوشحاله، کامیاب او کامران لره. د لوی الله په امان.